دا دردونه که په امت مسلمه کې پیدا سول بی بعیده مه بلی چې الله پاک به دغه وعده پوره کړي لیظهره علی الدین کله. دی وایي د وسلې مسله دې تاسې مخ ته اچوم. د چا مسله؟ د وسلې. وایي دې کې درې خبرې دي. اوس امت مسلمه باید وایي وسله جوړه کړي که جوړه نه کړي. وایي دې کې څلور خبرې دي. څنګه څلور خبرې دي؟ وایي دې واورئ. وای بعضې خلک وایي چې مسلمانان دې وسله نه جوړوي. ولې؟ وایي ځکه دوی وایي چې موږ لره اسوه حسنه د رسول الله سلام پسې رسول الله بس په توره جنګ کړی، موږ به هم په چا باندې جنګ کوو، په توره باندې جنګ کوو، موږ باید وسله جوړه نه کړو. ځکه رسول الله سلام پسې اقتدا کوو او که وسله مو جوړه کړله د طالبانو دا څوک ده؟ حرامه ده، بدعت ده. دی وایي کما اخبرت بذلك عن بعض علماء ترکستان. وی کله چې د بخارا امیر د ترکستان له بخارا روسانو نه ونیولې، هلته علماو نه فتوا وغوښتله، داسې ورته ویلې چې روسان ډېره وسله لري، موږ وسله جوړه کړو که نه؟ علما ورته فتوا ورکړه نه نه وسله جوړه نه کوي، غرق صحیح د رسول الله اقتدا وکړي، خپله الله فتح او کومک راکوي. رسول الله توره باندې جنګ کړی ده، موږ به هم په توره باندې جنګ کوو چې وسله جوړه نه کوي. څو کاله وتلي نه ول طالبانو چې الله عز وجل روسان په مخ باندې راوستلو، نو الله چې موږ سره کومک کوي طالبانو دغسې کوي. موږ ته الله ویلي چې هغوی چې ټانک سره روان و تل هغه سره پې ور روان سه، تورې سره ور روان سه. په طالبانو روسان راغلل، ټول دغه منځنۍ اسیا یې ټوله ونیوله. نن بخارا د روسانو د استعمار لاندې ده که نه؟ که د نر بچی ته ورسه بخارا ته ورسه ځه ولې نسي ور؟ اتلس کلنه جیلۍ او هلک طالبانو جومات ته نسي تللی، پس له دې به جومات ته ځي بیا چې اتلس کلن سو. څه فکر کوي چې دا